زما عزتمندو د حروف مقطعات یو وظیفه لرم، وظیفه تاسو ته ښیم، او بل د هغې یو نقش مبارک دی، هغه تاسو سره شیر کوم، یعنی تعویض. دواړه به په ویډیو دوران کې تاسو په انشاءالله تعالی ازموده عمل دی، تاسو په تجربه وکئ، 100% به تاسو ته د هغې رزلټ ملاویږي د الله په فضل اور کرم سره. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر، خبر خوشحاله او چې کم ځای کې هم یې الله جل شانه دې تاسو ټول خاص آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو د حروف مقطعات یو وظیفه لرم، وظیفه تاسو ته ښیم، او بل د هغې یو نقش مبارک دی، هغه تاسو سره شیر کوم، یعنی تعویض. دواړه به په ویډیو دوران کې تاسو په انشاءالله تعالی ازموده عمل دی، تاسو په تجربه وکئ، 100% به تاسو ته د هغې رزلټ ملاویږي د الله په فضل اور کرم سره. زما عزتمندو لومبی تاسو دا دعا واورئ. حروف مقطعات سوره مریم چې شروع کیږي نو 5 حرف دي، کاف ها یا عین صاد. ٹھیک ہے، نو زما عزتمندو دا به تاسو څنګه عمل کوئ پدې، یو دا ده. بل کاف ها یا عین صاد اور ها میم عین سین قاف د دې یو تعویض دی، هغه سره پاره به تاسو په عمل کې راړئ، هغه هم تاسو ته وایم. خو لومبی دا وظیفه واورئ، 5 سیکنډو نه هم کم چې کم دنو د وخت عمل دی، خو انشاءالله تعالی د 500 کالو نه سیوا تاثیر دی پکې. چې کله هم یو سړی دی قرضه نه درکوي او ډیر زیات پریشانه کړی، هغه قرضه به تاله کور له راړي در به کېدله. که کوم سړی سره ستا یو امانت پروت دی، هغه امانت نه در واپس کوي چې هغه هر یو شی دی خپله به کور له راړي. یو ځای کې تا ډیر کوششونه وکړل، د حد نه سیوا ستا رشته نه کېږي، انشاءالله تعالی خپله به سوال جواب رالیږي چې راځه رورې زموږ تاله دا رشته درکوو، د لور خور د هر څوک چې که نه ښه. بل چې کوم دی زما عزتمندو یو انسان دی یو ځای کې ترقي غواړي، کامیابي غواړي، تنخوا سیوا کېدل غواړي، انشاءالله تعالی دا دې ووایي که نه الله به سیوا کوي، الله په فضل و کرم سره انشاءالله. او دا عمل چې دی زما عزتمندو ما دا عمل اپلوډ کړو، نو یو کس کمنټ ماته کړو چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک زما په خوب کې راغلی او ماته دا وظیفه راکړې وه. ښه، د دې نه علاوه د دې طریقه څه ده؟ د دې طریقه دا ده، 5 ګوتې دي او 5 حروفونه دي. کم یو سړي څخه چې ته ځې او ستا څه مقصد دی خو جایز ناجایز نه، که ناجایز د دنیا و آخرت کې د هغې نقصان به پته په ما نشته، په ما یې وبال نشته. زما عزتمندو دنیا و آخرت کې د هغې ذمه دار دی. ښه، عمل دا دی، کاف ها یا عین صاد شپ پکې ای کس نوم بوالی چې یا الله د باندې زما 1,00,000 روپۍ قرض دي، زما په 10 لکه قرض دي، دا لاس میلاوم د پړه کې دا راولي چې زما ته واپس کړي. یا الله د سره زما یو امانت پروت دی نه راکوي، یا الله چې دا وم دی راکړي، لاس میلاوږي. که لاس نشي میلاولی د لرې نه به ته داسې ووایې او په دې به شپ کې او داسې به شپ کې په هغه باندې به دا لړ شي. نو هغه خپله چې کوم دی هغه پړه کې به الله واچوي چې زه ظلم کوم، زه زیاتې کوم، زه ناانصافي کوم، چې د امانت ما سره پروت دی دا زه نه ورکوم، یا هم به دا رشته نه ورکوم، یا زه قرض نه ورکوم، چې هر شی دی هر یو شی دی، یا زه د ډېر وخت نه ما سره کار کوي او کامیابۍ سره کار کوي، دی ولې نه کامیابم، دله ولې ترقي نه ورکوم. نو زما عزتمندو چې کوم هم جایز کاري که نه دا ووایي، انشاءالله الله به خپله برابروي. ښه، بله چې کوم دی د دې یو تعویض دی، یو وړه غوندې که پرچۍ بروالې بلکل سپینه چې دواړو طرفونه په یو کرخم دي، مکمل سپینه، زه تاسو ته ښیم. چې داسې کاغذ زما عزتمندو بلکل د دواړو طرفونه وایټ مکمل سپین کاغذ دي. ښه، نو تاسو به څو کوئ، سر کې به ولیکئ کاف ها یا عین صاد. خدا ما ډېر غټ کاغذ واغستو، د دې نه یو ټوکړه به والې چې څومره پورې دا لیکلی کېږي. سر کې به ولیکئ 786، بیا به سم لاس ته ولیکئ کاف ها یا عین صاد، بیا میس کې کرخ راکاږي، بیا به وایي حامیم عین سین قاف. دا به بند کړئ
چې کوم انسان په کوم ځای باندې درد دی دا په یو منټ کې ده ان شاء الله تعالی. بیا تماشا کو د الله په فضل او کرم سره د الله په حکم سره په یو منټ کې پته مونږ لګي چې درد د کوم ځای راغی کوم ځای کې و کوم ځای ته لړ ان شاء الله تعالی. دومره کامیاب عمل دی او دومره چې کوم نه پر تاثیر دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو چې دا کله ته ولیکې د درد نه علاوه خپل مقصد لاندې لیکلی شي چې هر څه مقصد دی دعا ولیکه ځان سره کېږده جیب کې ان شاء الله تعالی هغه مقصد به هم الله برابر کړي. د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله